نو د رسول الله مبارک اخلاق یوازې د مسلمانانو سره صحیح نه بلکې د کافرانو سره آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه اخلاق استعمال کړي دي او بیا عام کافران هم نه هغه کافران چې د رسول الله مبارک دشمنان د جان او د مال دشمنان هغوی سره آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه سلوک کړی دی مسلمان خو پرېږده د رسول الله مبارک اخلاق د کافرانو سره څنګه او څنګه د اخلاق مظاهره رسول الله مبارک کړی ده د کافرانو سره حضراتو په بدر کې چې کله د مشرکانو نه مسلمانانو او یا تنه قیدیان کړل نو د فقر په عقیده ورو دومره څه خو بیا صحابو سره هم نو چې ټولې په یو ځای باندې ساتلي نو رسول الله مبارک دا قیدیان چې د مشرکانو او کافرانو او د رسول الله مبارک دشمنانو رسول الله مبارک حکم چې دا د تقسیم کړي شي په صحابه باندې او صحابه ته حواله کړي شو څو تنه صحابه لور کړي شو د چا چې 100 ساعتو و صحابه ته آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمای استوصوا بالاسارى تاسو وصیت واخلئ او دوی سره ښکلې اخلاق او د دوی خیال ساتئ اگر چې مشرکان ولی دي آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل دشمنانو په باره کې بیان فرمای صحابو ته ای زما صحابو تاسو دا کافران تاسو سره قیدیان دي خو د دوی به خیال ساتئ نو صحابه رضی الله عنهم اجمعین بزان لبه روټه نه خوړه خو دغه قیدي لبه ورکړه داسې اخلاق رسول الله مبارک د مشرک سره د کافر سره خپل کړي دي یو واره د نجد طرف ته آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی سو اسونو والا اولیگل مشکات مبارک کے مفصل بیان ہے نو آلتے یو کافر غیر کو او هغه کافر څوک چې بیا وروسته مسلمان شو ثمامه ابن اسال رضی الله تعالی عنه کله چې صحابه دې راوستو آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل وای دا بوزه مسجد نبوی ته او التا بیا واستنه پسې دی وتړو ثمامه ابن اسال رضی الله تعالی عنه چې کله ستنه پسې وتړو رسول الله مبارک په جمعه ته راتو صحابه براتل چې کله سبا شو رسول الله مبارک د ثمامه ابن اسال رضی الله تعالی عنہ لراغی ویسا حال دے وی خیمه نو ویسا اراده دے ثمامه ابن اسال
رضی الله تعالی عنہ ورته وی ان تنعم کو احسان را باندې کې نو بس احسان وکړه، یعنی داسې مې پرېږده. وان تقتل او کو قتل کې مې نو تاسو سره اختیار د قتل مې کې زه به څه ووایم. رسول الله مبارک ته روان شو. دې کې یو ورځ بیا تېره شوله. رسول الله مبارک ورله راغی او بیا دې تپوس کوي، ورته وایي څه حال دی دی؟ ثمامه رضی الله تعالی عنہ ورته وایي بس ان تنعم احسان را باندې کې نو هم صحیح ده، او کو قتل کې مې نو هم صحیح ده، او کو فدیه غواړې نو زما قام ته پیغام ولېږه تعالی به فدیه درکړي. رسول الله مبارک ته بیا روان شو. اوس دا د رسول الله مبارک دشمنان دي. په سبا بیا آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه کوي، وایي څه حال دی؟ هماغه خبره ثمامه ابن اسال رضی الله تعالی عنہ کوي. رسول الله مبارک او فرمایل وایي بس پرېږدې، خوشې کړي. صحابه ته وایي دا ثمامه ابن اسال رضی الله تعالی عنہ لا مسلمان شوی نه، ورته وایي دا خلاص کړي، لاسونه م ورله تړلي دي، ستنې پورې م تړلې دي، بس پرېږدې. کله چې ثمامه ابن اسال رضی الله تعالی عنہ یې پرېښود نو دا مسجد نبوي داسې حال کې نه و لکه دا اوس چې څنګه دی. دغلته ټول دغه د کجورو باغونه وه او ټولې کچا بادې وې. ثمامه ابن اسال رضی الله تعالی عنہ زر لاړو، یو باغ ته ورغی او هلته یې غسل وکړو او واپس زر مسجد نبوي ته راغی. چې کله مسجد نبوي ته راننوتو نو راننوتو سره وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، او په آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړ. او رسول الله مبارک ته وی رسول الله مبارکه ما باندې داسې وخت تیر شو چې په هغه وخت کې ته ما ته د ټولو نه مبغوث ترین او څوک چې زما د ټولو نه زیات بدي شو. رسول الله مبارک ته وی مقدس مکه زما دومره بل انسان نشو بدی لکه ته مې چې بدي شو. رسول الله مبارک الله رب ذوالجلال ما ته اوس ایمان را نصیب کو او په مقدس مکه باندې ما ته د ټولو نه محبوب ترین انسان. او ورته وی رسول الله مبارک ستا صحابو سره نیولې مزه عمرې لتلم، د مشرکانو به م عمره کوله، حج له به دا مشرکان هم تل، خو په خپله طریقه باندې هغه د کعبې مبارکه نه به چې طواف کو نو هغې کې به شرکیه الفاظ وي، طوافونه به په بربنډه کول. علا کل حال وی زه عمرې له ځمه او که ستاسو اراده وي نو زه به لاړ شم. رسول الله مبارک ورته چې ستا خوښه ده لاړ شه. نو چې کله مکې معظمې ته لاړو نو هلته ورته ټول وایي سباو ته ته صحابي شوې. صحابي به دوی بېدینې ته وي او بېدینه دا چې کوم کس په اسلام قبول کړو هغه ته به یې بېدینه وي. ده ورته وایي نه ولکن اسلمتو، ما خو اسلام قبول کړی دی او په پاک پیغمبر باندې مې ایمان راوړی دی، زه صحابي شوی نه یم. دغه ثمامه ابن اسال رضی الله تعالی عنہ ته الله رب ذوالجلال ایمان نصیب. د رسول الله مبارک دشمنو هغه د رسول الله مبارک ته پخپله وایي
رسول الله مبارک ته ماته د ټولو نه مبغوث ترین کوم انسان چې زما زیات بدې شته وي خو د رسول الله مبارک د اخلاقو نه دومره متاثره شو چې په آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو او آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته د ټولو نه محبوب ترین شخصیت وګرځي.